د صرف یو مثال ستاسو مخکې ذکر کوم. زمونږ د دې دین په امامانو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، حضرت امام مالک ابن انس رحمت الله علیه. دا هغه زمانه کې ډېر امامانو. امام څه ته وایي؟ دلته د امام دا معنا چې خلق ورپسې وي. امام پیشوا ته وایي، مأموم خلق ورپسې. پس کې ورپسې خلق په دینی مسالو کې. امام هغه چاته وایي چې چا د قرآن او سنت نه مسلې راوستې، نو خلق د هغه امام په هغه مسلو کې تابعداري کوي. په قرآن خو څوک عمل نشي کولی، په هغه مسله به عمل کوي چې د قرآن نه وتې ده. ځان له په حدیث خو عمل نشي کولی، صرف تلفظ او تلاوت به کوي، په هغه مسله به عمل کوي چې کوم د حدیث ته وتې ده. نو امام څه ته وایي؟ هغه کس چې د قرآن شریف نه او د حضور پاک د مبارک او حدیثو نه مسایل راوستي دي او په هغه مسایلو خلک عمل کوي، دا د امام اتباع کوي، دا خلک او تابعداري کوي. ډېرو په هغه زمانه کې دا مجتهدین، خو د دې څلورو مجتهدینو فقهي مسایل په امت کې مشهور دي. په ټولو کې مشر امام حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، چې هغه یو کمیټي جوړه کړې وه، تقریبا د 40 نه واله 50 پورې عالمان او فقها بار وخت ناستو او په دغه مسلو به باسونه کول او د قرآن او سنت ته به مسلې راستې. او په خپل دور کې لږ اختلاف د عالمانو شته، څوک زیات تعداد څوک کم یادوي، او چې کم ملا علي قاري لیکلی دی نو 12.5 لاک مسایل د قرآن او د سنت نه راستې دي. 12 لکه مسلې د قرآن او د سنت. د امام ابو حنیفه دا مشر امام. دویم نمبر امام ورپسې حضرت امام مالک رحمت الله علیه. د ډېر دینی مسائل وستې دي او ګورئ په مسلو کې یو بل سره اختلاف مو، خو د خدای د رضا دپاره یو بل سره مینه به هم لرله ډېره زیاته. د امام ابو حنیفه شاګرد د مشهور محمد ابن حسن شیبانی په امام محمد مشهور دی. د امام صاحب د فقه لوی خدمت یې کړی او ډېر عمر به مېړه کې تېرېدل. چېرې امام مالک له لاړ شم او زه ته څه حدیث واورم، خو د خپل استاد امام ابو حنیفه نه به ګبراهټ راته، چې هسې نه غوسه رانته نه شي، هسې نه خفه نه شي. امام صاحب ډېر انتهایي، امام ابو حنیفه ډېر نیک او ډېر متورع او پارسه انسان. ما وی دی خفه نه شي. یو ځل په خپل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوښتم، وی ماته محمد ابن حسن دلته راشه، وی کېناستم، وی ماته چې لکه مې یو خبره تېرېږي بچې، ما وی حضرت وایه، وی لکه مې دا تېرېږي چې لاړ شي او د امام مالک نه حدیث واوري. الله اکبر. ما وی حضرت دا خو زما تمنا ده، امید مې دی، خو ما وی هسې نه چې زه ستاسو مخکې ذکر کړم، ستاسو زړه له سره نه شي، هله شابه بستره تړه. نو دا امام محمد امام مالک له چا لېږلی دی؟ امام ابو حنیفه رحمت الله لاړم او کېناستم ورته. او دا مؤطا چې کوم د امام محمد ابن حسن شیبانی ده او زمونږ طالبان ورته مؤطا د امام محمد، دا ته امام محمد د امام مالک نه ولیکله. امام شافعي په څومره مسایلو کې د امام مالک سره اختلاف لري، په ډېرو کې. د امام شافعي د مکې شریفې نه روان شو، پیاده روان شو چې د مدینې ته، او د امام مالک شاګردګي کوم او حدیث ته زده کوم. نو سورلي ورسره نه و، یو سړي وله سورلي ورکړه. 14 ورځې کې په هغه سورلۍ باندې د مکې نه مدینې ته راورسېد او دومره لوی سړی و چې په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی. او چې مدینې شریفې ته راغی نو امام مالک ته یې ګونټې ماتې کړې. د هغې اختلافات که به یو بل سره د خدای دپاره به یو د قرآن د سنت د یو مسله به یو ملا صاحب یو شان وسته، بل به وی نه دا مسله داسې روځي. لکه نن سبا چې ډاکټران، یو ډاکټر مریض ته یو دارو لیکي، بل ډاکټر مریض ته بل دارو لیکي، د یو په ذهن کې هغه علاج د بل په ذهن کې بل علاج، نو دواړه یو بل سره دشمني خو نه کوي.
د امام شافعي شاګرد امام احمد ابن حنبل نه دواړو یو بل سره فقه کې څونه اختلافات دي د امام شافعي استاد محمد ابن حسن شیبانی امام مالک ته او د امام محمد استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا ټول محدثین د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردان یو امام د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان بار نه حتی یو څو حدیث امام مالک نقل کوي او هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه نقل کوي امام بخاری رحمت الله علیه ثلاثی روایت دی دویش هغه پاغه فخر کوي د ثلاثی څه چې د حضور پاک په منځ کې درې واسطې دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اکثر مرویات سنائی دي چې د حضور پاک او داغه په منځ کې دوه واسطې دي او یو روایت احادیم دی چې د صحابي نه بالذات روایت اوریدل دا ډېر لوی خلق او خیر القرون کې تابعین او اتباع التابعین نو امام مالک رحمت الله علیه لقب امام دار الهجره دار الهجره د مدینه منوره لقب ډېر مبارک انسان ټول زندگی په مدینه شریفه کې تیر کړي او دا هم وره چې مدینه منوره کې پسورلې بنا ګرځید چا وتوی ته پسورلې ولې نه ګرځي حالانکه پسورلې ګرځیدل څه منه خو نه دي جرم خو نه دي ټول صحابه پکې ګرځیدل مونږ هم چې لاړ شو نو په کورسۍ په سیکل ویل چیر باندې کې نو خلک هم ګرځي اس ګناه پکې نشته پسورلې ګرځیدل صحابه چې ګرځي تابعین ګرځي سړي نو مولانا اشرف علي سے بوادر کې لیکلي دي چې دا د امام مالک عاشقانه مزاجو څه چې پسورلې بنا ګرځي چا وتوی ته ولې پسورلې نه ګرځي وی کومه خوره کې چې د دواړو جهانو سردار دفن دی نو مالک په هغه خوره کې پسورلې نه ګرځي د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته او پسورلې باندې ګرځي زیره مینه و د مدینې سره دا هغه خپل یو سوچو هغه به وی د مدینې منورې مونځ د مکې نه زیات دی مکه کې یو پلک دی او په مدینه کې یو په 2 لکه دی وای دا هغه سوچ وی حضور پاک دعا کړې ده اللهم اجعل بالمدینه ضعف ما جعلت بمکه من البرکه خدای مکه کې چې کوم برکات دی مدینه کې ډبل کا نو برکت تمانځه برکت هم دی الته یو لک دلته یو په 2 لک لیکن نور علما سره په دې کې اتفاق نه کوي چې نه د دې برکاتونو د میوه د رزق برکت مراد دی او په مانځه کې صریح نص موجود دی چې د مدینه منورې د منځ قیمت د مکې د منځ کم دی یو روایت کې یو په زر راځي بلکې 50 زره راځي دا د محبت او د مدینه سره بالکل به د مدینه نه بار نه وته نه به ګرځید او مدینه شریفه کې به درس حدیث کا او حدیث سره چې کوم مینا ورونو دومره محبت او د امام مالک د حضور پاک د حدیث سره چې یو ځل د حدیث درس وکاو د پخوا خو به د چتونو د کجورو د ساګ بونای نو یو لړم د بر نه را پریوت په دې سټ کې پریوت په املا د پاسه کې ناست او دا رنگي بدلیږي را بدلیږي شاګردان وې سچل خو دې نو چې کله حدیث خلاص کې شاګرد ته ویل راشه د املا مې وګوره نو چې کمیسي اوچت کا نو په املا د پاسه یو لړم پروت ځان او شپاړس ځای چی چلو شاګرد وته وی حضرت مون خو در باندې پوي چې سچل دی رنگ دې بدلې دا نو چې لومبه ټکی در کې مونږ دی ولې نه خبرولو وی د رسول الله مبارک یو حدیث میں شروع کړو نو مال حیا راتلا چې دا پمیاس کې بن کم او تاسو ته وی مراشه دا لمن می اوچته کې جسه شی دومره مینا او دومره محبت یو وینځه ساتلو هغه ته وی چې سوکرا شو د مسلې تپوس کوي نو ما تا وای زر بروزم څوک برال د مسلې تپوس ورو جواب به ورکړ او چې څوک د حدیث مجلس ته راځي جمعه ته لګا چې یو ډله جوړه شي بیا ما ته وای وینځه براله وې سپ یو ډله جوړه شوی دی وسه چلو کده دی بلال او غسل به کو به لمبل او خشته جامې به واچول دا سه قیمتي جامې چې بادشاہانو هم داسې جامې نه چول کله نوې او کله زړې خو قیمتي جامې او داسې خوشبو به پورې کړه چې د بادشاہانو بچو به مغه نشو پورې کوله
او خشته پټکې به و عمم حدیث کې راځي روایت کې راځي پټکې به او په یو شان کې به روان شي یو ځل ورته چا وی لا خیر فی الاسراف دا ته چې قیمتي جامې چې او قیمتي خوشبو دا خو اسراف ته اسراف کې خو خیر نشته هغه ورته وی لا اسراف فی الخیر د خیر په کارونو کې اسراف نه چې څومره تکړه شي کاوه و ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على العبد وی خدای په دې خوشاليږي چې خپل نعمت الله درکو ته استعمال کې مال خدای او نعمت را کړې دي نو دی ول استعمال نکم خیر دا خو یو ځان له علمي مسله ده نو را باغی چا وته وی سیب یو څوک د فقه د مسلې تپوس کوي نو دقه سروزی دا تکلفات نه کوي او چې څوک د حضور پاک حدیث ولر تراشي نو د ارو خلام به خشته جامع چه واره وی چې زه د حضور پاک د حدیثو درس ته روزم او ما غسل نه کړي نه فرض دی نه واجب دی ایسا دام عاشقانه مزاج ما غسل نه کړي ما قیمتي جوړه نه اچول ما خوشبو نه لګول ما خپل پټکی نه والے نو مال د حضور پاک د مبارک او احادیثو د خودلو نه حیا راځي الله دا اکثر دی طالبانو تمام ویم خشته جامع چوي چې حدیث و درس دراځي خپل او خشته خوشبو استعمال قسم دی یو ځل ما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب کې لیدم دا مې بیا دغه ته ویلو طالب علمانو تخپلو ته په نعمانیه کې مې ویلو په حقانیه کې مې ویلو څو کاله مخکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب کې ولید ما ته وی د شاګردانو ته دی نه وی د طالبانو ته دی وای چې دی خشتخ کله خوشبو استعمالي کې د حدیثو درس ته راځي وی ځکه په دې درس کې فرشتي ناشتي دا ابي خوشبوې خوخي بدبوې نه تخت یې غني خوخه ما شاګردانو ته وی مې خپل خوشبو مې ګورې غدمړو خوشبو ونه چوي اته ز خوشبو چې مړې ولمبي خلک او جیب کې هغه د شیشه واچي ابا نه کنه کوي هغه ښه خوشبو خپل خوشبو مزیدار استعمال عرب په عمل کوي موږ په نه کوي حضور پاک په نوې چې مجلس ته راځي د جمعې مانځله وي خشته خوشبو استعمالوي وی که خپل نه د بخاری حدیث دی د خپل خدو سره به خوشبوئی وي د هغې خوشبو استعمال کوي دین علما معلوموي ولې جمعې مانځل راځي خو د نیکۍ مجلس دی او د علم د حصول مجلس دی خطبه به حضور پاک ته اورېدله دینه معلومیږي چې علمي مجلس ته راځي نو خشته خوشبو ښکلې جامې او لمبل د استحباب علما زموږ معلومه د امام مالک رحمت الله علیه او د حدیثو درس کوو او سونه مبارک انسانو کم ځای درس پکاو چې کم ځای به عبدالله نے مسعود ناستو ابا کم ځای ناستو چې کم ځای به حضور پاک اعتکاف کاو اوس هم التفی روضه من ریاض الجنه مونږ چې وته ریاض الجنه وای اوس خو ته خلق په دغه باندې داخليږي سو د پربټ باندې هم چې یو ځل پربټ وای کال پس په دې نمبر او هغه به پکې ناستو یو ستند استوانه تو سریر وته وای هغه به التبه حضور پاک اعتکاف کاو او د رسول الله مبارک کوم د عائشی بی بی کوټه ده د هغه کړکۍ او دروازه وړه دروازه نو هغه سره خوا کې د پیغمبر مبارک د اعتکاف ځای ډېر نږدې بس نو دقه زیبا عبدالله نے مسعود ناستو برکت تپار او داغه نه پس امام مالک رحمت الله علیه او ډیر لوی طالبان وو تناستو لوی خلق لکه ما امام محمد صاحب او امام شافعی داسې قسمه خلق عبدالرحمن ابن قاسم دا ډیر لوی غرونه دي غرونه یو ځل د حدیث او درس کا یا ولک راغی نو جوان او راتلو سره د خلکو په وګو قدمونه واغشتل او نه امام مالک لره ورسید او راتلو سره هغه ته وی حضرت را پاسه دا درس ته بند کا خدای دا خو پاگل معلومیږي روغ نه دی ځکه د حدیث او درس په نه بند دی او څه چل دی چې وتره چې پاسې درس یې هغه وایي چې راشه روغ نه دی ځان ته خلاصوه ورپاسې د وی صاحب لږ را تر غاړه او د ور تر غاړه وی دا تندې د خپلو اجازت راکړه ښکلی امام مالک ورته برخوردار دا د څلور دغه دی وکړل کارونه دی وکړل دا خو دې ښه ونه کړل
بیا ادبی دې وکړه. یو خو دې د خلکو په اوږو قدم راواغېست، دا ښه نه دی، ناجایز دی. دویم دې په ما د حدیثو درس بند کړه. زمونږ د استادانو مونږ ته دا یو آداب چې مونږ ته ښولي او مونږ یې خپلو شاګردانو ته، نو د حدیثو درس به نه بند دی. هر څوک چې راشي درس حدیث به جاري ساتي، مونږ نه بندو چې څوک هم راشي. نو په ما یې د حدیثو درس بند که دا بیا ادبي دی وکړه. او درېیم ځل یې پاڅولم را تر غاړه ورته سیل شوی دی. نو چې وادي یا چې حج نه راشي عمرې نه یا سفر نه خلک ورته تر غاړه، او بیا زه یې ښکل کړم. هغه هلک ورته وي حضرت دا یو څو غلطۍ مې وکړئ خو د یو حرص ته وجې نه، ما ته هم پته چې دا غلطۍ دی، خو بس یو حرص را باندې غالب شو. حرص څه دی؟ وایي بېګا په دې مسجد نبوي کې ما یو خوب لیده او په خوب کې د دواړو جهانو مبارک سردار مې ولید. او د بخاري حدیث چې کتاب العلم کې راځي او په نورو کتابونو کې هم دی، بلکې ډېر علماو چې دا حدیث تواتر د اسناد ته رسېدلی. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي. وایي چې چا د په خوب کې ولیدم د یقیني ولیدلم. وی شیطان زما په شکل نشي راتلی، د پیغمبر شکل شیطان نشي جوړول. خو ګورئ نو تاسو لږ پوه یو د سترګو لیدل دی، یو د زړه لیدل. په خوب کې چې بندۍ نه د سترګې پټې دا د زړه لیدل وي، او د زړه مثال د شیشې دی. شیشه چې څنګه نو تا ته به دا اوبو شکل هغسې ښایي. که بوتل شینې شین دا دغه دا بوتل څه دی د سیون اپ هلکه دا چې تب تا ته راوالې نو تا ته دننه هغه مشروب هغه شربت سپین ښکاري که شین درته ښکاري شین، او چې ګیلاس کې واړی بیا سي تک سپین. د بوتل شکل چې څنګه دی اوبه راته هغسې ښکاري. که بوتل خړې اوبه به راته خړ ښایي، که بوتل یا ګیلاس ښه صفی اوبه به تکې سپینې درته ښایي، او که ګیلاس خیرنې اوبه به خیرنې درته ښایي. که بوتل غونډۍ دی د اوبو شکل غونډۍ شو، که بوتل څلور ګوټې دی د اوبو شکل به څلور ګوټې دی، او که بوتل اوږد دی اوبه به راته اوږدې ښکاري. دقسې د انسان زړه دی چې څومره د انسان زړه صفا او پاک دی، هغه مره د حضور پاک به ورته خشته لکه د شیشې په شان صفا پاک